بندگی وای اوسم خلق اعتراض کوي کنه زه چې وی ساروی لالو من که دا پیسې سړی راوالی او دا غریبانانو لور کی د اختر په ورځ نو دا بخنی په دې به څومره د غریبانانو چولی بلی شي او څومره غریبانان به پې آباد شي زوام نه ته د الله بنده او دا د رب دی رب وی زما درته حکم د ساروی د ذبح دی بس صدقه مو ورکوه په دغې ورځ په ټوله دنیا کې د لوی اختر په ورځ رب العالمین وی ما ته محبوب عمل احراق الدم هغه د ساروي وینه تویول بس که زما بندی نو زما مقصد دا دی بندگی دی ته وی چې د الله څه حکم دی ما منلی دی بغیر د چو چران دې کې به دا کیسې بیا نه زوتی ښه چې غریب لی ورکم او په دې کې فلسفه څه ده سارو نسل به کم شي نه رب العالمین وی ما ته په دغې ورځ د وینې تویولو نه بل عمل غوره نشته صدقه د اختر نه مخکې ورکه که نه ښه صدقې بیا غریبانان چرته تختی نه ښه د اختر نه پس وله واله که نه خو قرباني چې د دغې 3 ورځو کې ونه کړله نو بیا د دې موقع نشته دی ښه دا اجر بیا بله ورځ نشته دی نو ګوره پیغمبر ته وایي بچی لال که پیغمبر خپل بچی لالي اسمان نه جبریل امین راغی چې ویلی دل وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی ابراهیم علیه السلام چې جبریل امین ولیدو وی لا اله الا الله والله اکبر نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه دقه الله ډیر لوی دی اسماعیل علیه السلام چې د جبریل امین او د خپل بابا کلمه واورېدله نو اسماعیل علیه السلام وی الله اکبر ولله الحمد دا د دغې 3 مشترکه کلمه ده ښه الله مونږ له راکړله نو چې د عرفې سار شي او سړی په شوق سره وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو کلمه د جبریل امین نه یو د ابراهیم علیه السلام ده او یو د اسماعیل علیه السلام ده دا په شوق سره وایو اسیم دی ورځو کې دا وایي ښه اسې چال چلن کې چې ځئ که نه دې لسو نښو ورځو کې چې اسې ګرځئ را ګرځئ په لاره نو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دې ورځو کې د دې ورت کوئ نو د عرفې نښه به دی چې دا تکبیرات په شروع کیږي ښه دا چې په کم سار شروع شو نو ځان ویښ ساتئ دا به د عرفې ورځې ښه دا به د عرفې ورځې ادقه به زمونږ عرفه وي نو څوک چې د عرفې په ورځ روجه ونیسي الله د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناه پې معاف کوي نو چې یو رانه دغه روجه پوت نشي دې ورځو کې